کول، مثال کے طور پر بعضې زنانه چې کوم دی خپل وظایف کوي که نه، اوس لکه نو وظایف خیر د وظایفو اجازت شته دی، د سملاستو دعا ده، راپاڅېدلو دعا ده، دغه رنګې ټیک شو. نو هغې کې چې کوم دی دونه څه قباحت نشته دی. نو اول نمبر خبره چې په دې زنانه سره د لسم نمبر خبره دا ده چې دې زنانه سره خاوند ملاوېدلی هم نشي. حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من اتا امرأته، څوک چې خپلې زنانه سره کوروالی کوي په دې بیمارۍ کې، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فقد کفر علی ما انزل علی محمد صلی الله علیه وسلم، وایي دې کفر وکړو په هغه دین کم چې په پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی. دغه رنګې زنانه سره کوروالی کول د آوټ سایډ نه فی دبره، دغه حدیث کې راځي چې ومن اتا امرأته فی دبرها، وایي کم سړی نارینه چې د زنانه سره کوروالی کوي ټیک شو د دبر د طرف نه، یعنی مثال کے طور پر الله تعالی چې کم طرف حرام کړی دی په هغه طرف باندې کوروالی کوي. حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې نعوذ بالله په دې باندې د کفر خطره هم ده، د نکاح د ماتېدلو خطره هم ده ټیک ده. او په دې باندې نو تاسو بیا تپوس کولی شئ مفتیانو علماو نه. نو لہذا دغه شان دی په حیض کې دننه چې کوم دی قرآن کې الله تعالی وی فاعتزلوا النساء فی المحیض، په حیض په حالت کې د زنانه نه جدا شي، یعنی کوروالی ورسره مه کوئ. ځکه کوروالی ورسره مه کوئ، تاسو ساینسي تحقیق هم وګورئ، شرعي تحقیق هم وګورئ. کم سړی چې په دې بیمارۍ کې د ښځې سره کوروالی کوي نو په دې کې دوه درې قسمه نقصانات داسې دي. یو خو دا نقصان دی چې اولاد پیدا کېږي نو هغه ته به د کینسر، جذام مرض وغیره خطره به وي ټیک شو. او دویم نمبر د زامن به چې کوم هغه به دغه ذهني چاړهګانې، معنا ذهن کې به یې څه نه کیني، هسې څه بوتلان غوندې کې به یي. او بل روایت کې دا هم راغلی دي چې د دې ټول هغه ریزلټ چې کوم دی هغه د بچو نه راوځي. او دغه رنګې نور هم ساینسي چې کوم تحقیقات دي د بیمارۍ د لګېدلو خطرات ډېر زیات لاحق کېږي. نو کوشش پکار